الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم صدق الله مولانا العظیم. دا الله رب العزت د نیکانو صالحانو هغه بیان کو، نو د هغې دا نعمتونه الله تعالی ذکر کوي او د دې نعمتونو سره بیا چې کوم دی نو الله رب العزت هغه معنوي نعمتونه هم ذکر کوي. نو فرمایي ان اصحاب الجنت، یقینا جنت والا چې دي، الیوم نن ورځې یعنې په ورځ د قیامت فی شغل فاکهون، ای به په دې یو مشغولتیا، فاکهون معنا دا ده چې خوشحالي کوونکي، تعجب کوونکي، او دا فرحین معنی ده، مسرورین معنی ده، او دا معنا ده چې معجبین، تعجب کوونکي وي. هم و ازواجهم، دوی او د دوی بیبیانې، فی ظلال، ایوا په سورو کې، علی الارائک، په تختونو باندې، متکئون، ډډې وهونکي، لهم فیها فاکهة، د دوی دپاره به په دې جنتونو کې میوې وي، ولهم ما یدعون، او د دوی دپاره به هر هغه شی چې دوی راغواړي. سلام قولا من رب الرحیم، او په دې باندې به سلامونه وي چې هغه وینا ده د الله رب العالمین د طرفه، یعنی الله به پې سلامونه هم وایي. یو طرف ته دا نعمتونه دي او بل طرف ته د الله رب العزت سلامونه به په دې باندې راځي چې مهربان ذات په جنتیانو باندې سلامونه وایي. نو اصحاب جمع صاحب دا مرګري ته وایي، او جنت خو تاسو پیژنئ باغ ته وایي. نو خاوندان د باغ او خاوندان د جنتونو الیوم نن ورځې، ما تاسو ویل چې الیوم نه مراد دا یوم القیامه ده، د قیامت ته ورځې خبره کوي. فی شغل، ایوا دوی په یو ډېر لویه مشغولتیا کې، داسې به په دې نعمتونو کې ورډوب شوي وي، او په داسې مشغولتیا کې به ورننوتي وي چې هر قسم نعمتونه او هر قسم اسانۍ او هر قسم اسایش او هر قسم د خوشحالۍ سامان به دوی ته میلاوي. اعلی او بهترین عمارتونه او ماڼۍ او ایوانونه به وي، او په هغې کې به چې کوم سامانونه وي هغه به ډېر زیات قیمتي، او د دې سره به د دوی بیبیانې چې هغه به انتهایی ډولۍ او ښایسته زنانه به وي چې هغې ته حور العین وایي. د حور معنا دا ده چې هغه زنانه چې د رنګ په لحاظ سره سره سپینه وي، او د عین جمع د عینا ده، هغه زنانه ته وایي چې د هغې غټې غټې سترګې. دا ټول
په ښایست کې دا ډېره لویه خبره ده او د سترګو دا تور به توري او دا سپین به تک سپینی نو دا بیا په دې حسن کې نور اضافه هم په دې باندې بیا راځي نو یقینا جنت والا خلق چې دی نن ورځې فی شغلنا په یو ډېر لویه مشغولتیا کې وي او فاکهین معنا دا ده چې فرحین خوشحاله وي مسرورین خوشحاله کړی شوي وي معجبین تعجب کوونکي وي چې موږ ته خو دغه پیغمبرانو ویلي چې جنت دی او قرآن ویلي داسې جنت دی او پای کې داسې نعمتونه دي خو دا نعمتونه خو زمونږ په خیال او په ګمان کې هم نه دا کم چې موږ ته میلاو شو د دې وجې نه داسې احادیثو کې راغلي دي چې الله رب العزت د خپلو بندګانو لپاره داسې نعمتونه پټ ساتلي دي داسې چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر چې دا نعمتونه چې سترګو نه دي لیدلي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت او د دې ما حق او ټول صفتونه د چې غوږونو نه دي اورېدلي نه د دې مزیدار والی نقشه د چرته چا په زړه کې تیره شوې نه ده دا نعمتونه به ورته الله راوباسي او دا نعمتونه به ورله الله تعالی ورکړي دوی به تعجب کوي د هغې نه هم و ازواجهما دوی او د دوی بیبیانې فی ظلال په سورو کې وي زبردست سایه به یو سوری وي منګه سره د سوري داسې قیمت نشته او دا چې ته د عربو ته لاړ شې نو تا ته به پته ولګي چې تا ته ونه به چې ستا څونه زر لګي نو چېرته ونه به وینې نه یو خو دا ښاري دي که نه 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 شړې کمې چې پخوا نه دا ښارونه هم دقسې شړ ځای نه نو په هغې کې د ونې درک باندې لګېده زیاتو نه زیاتې ونې د هغوی کیکر و او د کیکر دونه ډولی او مزیدار سوری نه لکه څنګه چې د چینار دی یا څنګه دلته زمونږ د توت دی داسې د هغې هغه سایه نه نو ځکه قرآن وایي چې جنتیان او د هغې بیبیانې به په سورو کې او دا حدیث کې راغلي دي چې یو اونه د هغې ته توبه وایي او د هغې سوری به دومره اوږدي ځکه چې هغه په داسې خوره ده چې تیز رفتار اسواله په هغې باندې روان شي 100 کاله نو د هغې د سوري نه به ونځي او علی الارائک ای به په تختونو باندې ارائک جمع د اریکتون ده او اریکه تخته وي نو دوی به په تختونو باندې نو په تخت باندې خو باچا کیني که نه هر جنتی به باچایي هر جنتی به باچایي قرآن وی و ملک لا یبلا و ملک لا یبلا هر جنتی ده به یو ملک ورکړی شي چې هغه به بیا زړیږي نه ده به پکې میاد پوره کېږي نه چې 15 کال لپاره وزیر اعظم او بیا به پردي کټوی کې اچو پوهېږئ په دې باندې یا جیل ته به دې لیږو نه نه و ملک لا یبلا او به داسې باچایان نه وي او داسې باچایي به نه وي چې بیا ختمیږي به نه ختمیږي بس او متکئون ډډې به یې وهلي دا ډېر خوند کوي چې سړی په تخت پرو ناستي او بیا تکیاتې ډډه والي او بیا چاپېر رسل نه د نعمتونو یو بهیر وي هېڅ قسم غم نه وي او د ټول نه لویه خبر دا چې نه به مرم
مسمر ختم دی. او د ټولو نه لوی نعمت امن دی. او دا چې یعنې زه به نادار شم او ما ته به څه نه میلاوي، دا هیڅ غم بني. یعنې د تمامو غمونو خاتمه هغه وخت وشي چې سړی د خپه اوچته کړي او په جنت کې کښېني. ځکه خو به جنتیان دا خبره کوي، دا خبره به کوي چې الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن. تمام صفات کمالیه هغه الله له ثابت دي چې زمونږ د تمامو غمونو نه خلاص کړو، د تمامو غمونو نه خلاص کړو. دا غم بني چې بیمار بشي، په سر به دړ راشي، بیماری به هم نه، ضعف او کمزوري به هم نه. لهم فیها فاکهة، د دې جنتیانو دپاره به پر جنت کې فاکهي. فاکهه اصل کې ما یتفقه به، سړی په ډوډۍ پسې دا فروټ مروټ خوري، دې ته فاکهه ویلی کېږي. او د جنت تمام خوراکونه به فاکهه وي، ځکه چې هلته خوراک دې دپاره نه دی چې ستا بدن ګني وي، که خوراک نه کوې نو بدن به دې ختم شي. هلته به ستا را بدن بیا حادث نه وي، به قدیم وي. دا خوراک ټول د مزې دپاره وي، بس د تلذذ دپاره وي. ولهم ما یدعون، او دې جنتیانو دپاره به هر هغه شی یدعون چې دوی راغواړي. دوی به کله کله اډر هم ورکوي چې موږ دپاره نن دا شی پکار دی. روایت الحدیث کې راځي یو ښایسته مرغۍ به داسې والوځي لکه زر کا شوه به طور مثال، زمونږ دا ښایسته مرغۍ ده که نه، دا والوځي. دا جنتي به ورته راسي وګوري، یاره دا سړي وخوړی. بس داسې په منټونو کې به په پلیټ کې راوړی شي او ښه به مزداره ورته کړی شوي او ورته بیا کېږي چې بنده دا دې غوښته خوره. دا روایت الحدیث کې راځي نبی اسلام وزلو فرمایل چې جنتیانو کې به داسې یو جنتي چې هغه به وایي چې الله زما دپاره رشه پکار ده، د غنمو رشه چې سره غنم وي که نه. دا جنتیان خو به اکثر داسې په دنیا کې دا ځپلی شوي خلک وي که نه، نو د ده د ارمان دی چې سره رشه مې ویلې دغه، نو بس یو ساعت کې به غنم وکرلی شي او بیا به لو شي او بیا به ترېشل به وي، هغه ترېشل به شي او رشه به ترې ساده شي چې دا ستا دا ارمان دا بس ما یدعون چې څه اډر دوی ورکوي بس هغه به تیاري آی که او بیا استاد نه وي. دا حدیث پیغمبر وکړه، یو باډیچی ناست و، د باډیچیان داسې آزاد خلک وي که نه، نو هغه وویلې ویل یا رسول یو خبره ته کوم چې دا به یا قریشي وي او یا به انصاري. دا جنتي دی، دا چې د رشې ارمان کوي نو دا به یا ستا په دې قوم کې قریشو کې او یا په دې انصارو کې. دا پکې لطیفه وه که ولهم ما یدعون معنا دا ده چې دوی څه دا کلمه ده ما د عموم دپاره ده، دوی چې د څه شي مطالبه هم کوي بس به ورته میلاویږي. دا هغه جسمانی نعمتونه وو چې الله رب العزت جنتیانو ته ورکړه. معنوي نعمت ابدی سلام قولا من رب الرحیم. دا جنتیان د جنت په دې مزو کې به وردن نشي او داسې ورډوب بشي په دې کې او منهمک بشي په دې کې، په دې کې به یې رڼا ولګي، سپین پړق بشي
چې پړک شي نو دوی به بره وګوري، چې بره وګوري نو الله رب العزت به ورته ښکاره شي. چې الله رب العزت ورته ښکاره شي نو دوی به چې الله رب العزت ورته ښکاره شي نو جنتیان به تمام نعمتونه پریدي او بس الله طرف ته متوجه شي. وی چې د دې خالق او د مخلوق په منځ کې داسې مینه او محبت دی چې که دنیا دا هوس او د دنیا دا چهل پهل نه وی نو بیا به یو مخلوق بغیر د خالق د لیدلو نه ژوندی نه پاتې کېده. دونه مینه به یې ورسره. نو جنتیان هلته سم ځای ته رسېدلي دي نو بس هغه تمام نعمتونه به دغه شي او خپل الله رب العزت ته به ګوري. او د جنت دا تمام نعمتونه او د شاته شي الله طرف ته متوجه شي. همدغه وجه ده چې کفارو ته چې الله کومې سزاګانې ورکوي نو یوه سزا پکې دا هم ده چې الله به ورته ځان نه ښیي. انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. دا کفار او مشرکان او دهریان او بیدینه به په دې ورځ باندې د الله نه په پردو کې دی به الله نشي لیدلی. دا هم د دوی دپاره یو لوی عذاب دی چې الله نشي لیدلی. جنتیان به د دې نه الله خلاص کړي الله رب العزت به وویني. چې الله تعالی وویني نو الله رب العزت به ورته وایي چې زما بندګانو بس زما دا سلام قبول کوي نو سلام قولا من رب الرحیم. سلام به وي چې هغه به وینایي د الله رب د رب رحیم د طرفه د الله د طرفه به سلامي چې هغه انتهایی مهربانه دی په بندګانو باندې. نو د الله رب العزت سلامونه دا به په دې دا هغه معنوي نعمت دی چې په د دې ټولو نعمتونو نه دا سربالا دی او مخکې دی. دا د آیاتونو ترجمه وه. دلته یو په دې کې دا خبره ثابته شوه چې تقریر المعاد یعنی دا پته ولګېده د دې آیاتونو نه چې خلک به دوباره را ژوندي کېږي او د الله دربار کې به پیش کېږي او منونکي خلک به جنت ته ځي او نامنونکي به جهنم ته ځي. نو چې جنت ته لاړ شي نو د هغې وضاحت تاسو ته وشو. او دویمه خبره پکې بیانو نعیم الجنه. دویمه مسله په دې آیاتونو کې موږ ته دا ذکر کړه چې جنتیان جنت ته لاړ شي نو الله به ورته بېسیاره نعمتونه ورکوي او د ټول نه لوی نعمت دا چې خپل دیدار به وله ورکوي. او دریم سلام الله تعالی علی اهل الجنه. دریم دا چې سلام د الله په جنتیانو باندې ونظرهم الى وجهه الکریم او قتل د جنتیانو د الله عزت مخ مبارک مخ ته څنګه چې د الله د شان سره لایقي موږ ته څه پته نشته چې الله رب العزت په څنګه چهره دا پته موږ ته نشته. نو بس څنګه چې د ما یلیق بشانه دی نو هغسې به دغه دا د آیاتونو تشریح او ترجمه وه. دعا وکړئ چې الله موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوه کړي او د سره سره موږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. دې له څوک کار کوي الله دې کامیاب کړي، چې څوک مخالفت کوي الله دې ورته هدایت وکړي، که بدقسمت الله دې تباه کړي. الله دې زموږ ټول نه راضي شي. مشکلات دنیا او د آخرت دې الله زموږ حل کړي. خاتمه دې الله زموږ ټولو په ایمان کړي. زموږ د عمل دې الله د شریعت په رنګ کې رنګ کړي. دلته دې الله اسلامي نظام راولي او دا د صدخورۍ د بېدینۍ او د بد عملۍ او دا د ټکسونو
او د ظلم دا نظام دی الله چې د انګریزانو نه موږ ته په وراثت کې پاتې شوی د دې نه دی الله موږ راتو رات خلاص کړي او دې په ځای دی اسلامي نظام محمدي نظام الله تعالی راولي او دا خوشحالي دی الله موږ ته په خپل ژوند کې ملاو کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره